دا خبره چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول دا د حدیث دوه دلایل دي قرآن او حدیث د دې مقصد څه دی امي ویل ډېره ښه خبره وکړه او که نه قرآن او حدیث دی قرآن او حدیث دی نو صحابه کرامو ته پکې تاسو پرېښودل د صحابو خبرې ته خو تا کوم اعتبار پرې نه ښودل د ائمه مجتهدینو خبرې ته خو اعتبار پکې پرې نه ښود امي ویل یاره دې ډېره ښه خبره وکړه که نه قرآن او حدیث یې وي په اف ام هم درته همدا خبرې کوي چې بس موږ به صرف قرآن او سنت والا یو قرآن او سنت والا قرآن او سنت به درښایي تا ته څوک چې دغه صحابه کرامو شرح یې ونه مني جميع ما قالت الائمه شرح السنه وجميع ما في السنه شرح القرآن امام شافعي صاحب وایي څلورو مذهبونو امامان یا دا نور فقها چې څه خبرې کوي دا د حدیثو ترجمه ده او څه چې په حدیثو کې پراته دي دا د قرآن کریم ترجمه ده فقه نه منل دا حدیث نه منل دي احادیث نه منل دا قرآن کریم نه منل نو هغه زمانه چې راغله چې کله د صحابه کرامو ګستاخي شروع شوه لکه اوس شروع ده او یا اذا لعن آخر هذه الامت ولها رست امت په مخ کې امت بدي بیان کړه دغه وخت عالم ته پکار دی فعلى العالم ان يظهر علمه فعالم فرض او واجب دی چې علم مخکاره کوي پټ به نه پرېږدي څه چې ورته معلوم دی هغه به خلکو ته وایي او که داسې ونه کړل نبي علیه السلام فرمایي د نفلي او فرضي عبادت د خدای په درګاه کې قبول نه دی